د ګاونډ او د ګاونډي سره به سلوک سی یا که دا زما رشته دار دی او ګاونډي مې دی که دا زما په ګاونډ کې مې ګاونډي دی خو په رشته کې مې دی نو د مسلمانۍ د انسانیت په توګه موږ په یو رشته کې پایلي شوي یو د آدم بابا نه انسانان الله پیدا کړي یو یو لیول او معیار زموږ دا دی د یو رشتم د انسانیت ته دویمه رشتم د مسلمانۍ را درېیمه رشتم د پښتونولۍ را څلورمه رشتم د رشته دارۍ ده چې په دې څلور واړه لیوله باندې به موږ ګاونډي سره څه سلوک او رویه ساتو آیا زه په تن باندې پټ یم په خپو باندې مې پیزار شته او زما په کور کې هر څه ډیر تیر دي او آیا په دې صفاتو زما ګاونډي او زما ګاونډ سره سلوک برابر دی ما را ګاونډ تپوس کړی دی ما را ګاونډي نه پوښتنه کړې ده ما د ګاونډي سره ښه ګاونډګیرۍ مې ثابته کړې ده چې زه ښه ګاونډي یم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په مسند احمد را د روایت راغشتي رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی دی چې هغه بني آدم هغه ایمان والا هغه مسلمان به هرګز جنت ته داخل نشي چې د چا نه ګاونډي خپرې او ګاونډ ته خپرې بل ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم درې پیرې قسم خوړلی دی والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو صحابه تپوس کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو درې پیرې قسم وخوړ د نبی خبره ځان له یو لوی تاکید دی که قسم یې وخوړ او که نه خوړ خو دا قسم د دې خبرې عظمت او شان او لویوالی ښیي د دې اهمیت موږ ته ښیي چې ګاونډ څونه اهم زمونږ پر معاشره کې د ګاونډي څونه لوی قدر دی څونه لوی احترام ورته الله ورکړی د الله رسول ورکړی نو نبی علیہ السلام قسم خوړی مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمنانه صفاتو باندې متصف دغه بني آدم نه دی چې د چا نه ګاونډي خفه دی او ګاونډ ته په تکلیف کې دی اوس د ما او تاسو بل ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي تاسو چې کور ته سره وړې د خوراک څښاک دپاره پخلی کوئ نو په هغې کې لږې اوبه ډېرې کې اوبه پکې وکړئ شوروا پکې ډېره کې چې د ګاونډي تپوس پکې وکړئ د ګاونډ حق پکې ادا کې ګاونډي کره پکې سولېږئ او بیا رسول الله مبارک فرمایي که د دې وسم نه رسیږي د دې طاقت هم نه رسیږي نو بیا په خپلو بچو باندې او په خپل کور کې دننه په ګوټ کې دننه په هغې هغه خوراک وخوروه چې ستا بچي بهر رونه باسي چې د دې د ګاونډي بچي ورته بیا جاړي او خفه کېږي او په دغې لیول هغې پلار مجبوره کوي او د پلار یې وس نه رسي نو رسول الله مبارک فرمایي په خپلو بچو باندې دننه وخوروه چې په هغې باندې په کیسه نه شي کولی دونه د ګاونډ تاکید راغلی دی او بیا څلوېښت کوره یو طرف ته او څلوېښت بل طرف ته او څلوېښت بل طرف ته تقریبا شپږ شلېښت کسان دا په ګاونډ کې رالل نو اوس ما او تاسو سوچ وکړو چې موږ ګاونډ څونه خیال ساتو ګاونډي زموږ څونه خیال ساتي موږ خو په صحیح معنو کې ګاونډ زموږ نه تنګ دی او موږ د ګاونډ نه تنګ یو ګاونډي باندې موږ مطمئن یو ګاونډي په موږ مطمئن نه دی غیر مطمئن زندگی تیرو د دې وجه دا ده چې اسلامي تعلیمات د قرآن او حدیث په رڼا کې چې کوم موږ مخې ته راغلي دي او کوم موږ ته راکړي شوي دي د هغې نه موږ روګرداني کړې ده د هغې نه موږ ډېر لرې پاتې شو موږ هغه خپل معیار هم برقرار نه ساتلی شو د اسلام نه علاوه هم زما یو فریضه وه یو فریضه وه یو ذمهداري وه چې د اسلام د تعلیماتو نه علاوه هم د پښتون په حیثیت به د ګاونډ خو د مثال د رور او د خویندو دی نو موږ د رور او د خور کردار ګاونډي سره کړی دی څونه کسان دي چې هغوی د ګاونډي نه خبر دي چې د ګاونډ کې بېګا شپه په مړه تېره شوې ده او که په نهره تېره شوې ده ګاونډي خو د سپید پوشۍ په وجه چاته دا نشي ویلی چې ما کره غنم نشته ما کره دانې نشته ما کره اوړه نشته زما پیسې زه بیمار یم را دارو وس مې نه رسي خو د سپید پوشۍ په وجه سره چاته ویلی نشي خو به حیثیت د یو شتمن زما فریضه څه ده پر یې ګاونډ کې څونه رونه دي چې د هغې کورنۍ بلډینګ یې کمزورې دی چت یې کمزورې دی د بچو د کور کې ورته پیغلې جنکۍ ناستې دي د سامان د نشوالي د وجې او د مالي کمزورۍ د وجې نه د هغې رشتې څوک نه کوي او که رام شي نو هغې دغه سامان نشي کولی ما او تعالی الله ډېر وس راکړی دی ډېرې پیسې الله راکړي دا را الله عطا را نو زه په دې لیول تپوس نشم کولی چې له 100 روپۍ امداد ورسره وکړم چې زما د دې تور سرې دا کور ودان شي زما د ورور باندې لږ سهولت راشي لږ اسانتیا راشي موږ په خدای یقین وکړه که موږ ځان یو بل نه خبر کړی بلکل نفسي نفسي ده
هر سړی په خپل ځان باندې او په خپل ځان کې مګن دی هغه نه ګاونډ پیژني نه ګاونډګیرت پیژني ځان پیژني او خپل بچي پیژني نو په ځان خو سړی هغه ځناور هم پوهېږي هغه ځناور هغه بیجبان هم په ځان او په بچو پوهېږي چې په پټ او په بربنډ او په اوږه او په ناره باندې پوهېږي مونږ خو انسانان یو مونږ مسلمانان یو او په مسلمانانو کې د پښتونې مور نه پښتانه پیدا یو څه شو د پښتنو هغه اصول څه شو د پلار هغه کردار څه شو د نیکه هغه کردار هغه خلک لاړه چې پښتو کې پښتې ماتې دي او کدو کریله پاتې دي هغه پښتانه باندې درب ولاړ دي هغه درب ولاړ دي چې هغه د یو بل خیال به ساته په ژبه به هم صادقانو په واده باندې هم پاخو او په کردار او په عمل باندې هم پاخو منګه وعدې څونه وعدې وکړو څونه لوظونه وکړو دا خپل لوظونو نه تښتو نه او دا لاس صفایي ګڼو د ژبې چالاکي ګڼو چې واده خلافي وکړو حالانکه رسول الله مبارک فرمای لا ایمان لمن لا عهد له بل دی لا دین لمن لا عهد له هغه خلکو کې ایمان او دین پاتې نشو چې کم په خپل ژبه او په خپل لوظ باندې ټینګ پاتې نشو هغه خلکو کې ایمان او دین پاتې نشو